دا چې مونږه باډي فلویډز او د هغې کمپارټمنټس وپېژانده. اوس راځو چې په ډایریا کې چې دغه د فلویډ لاس یا د مایعاتو زیان رامنځته کېږي، ګورو چې دغه د کم کمپارټمنټ نه رامنځته کېږي. مونږ ووي چې ټوټل باډي فلویډ هغه بنیادي په دوو کمپارټمنټ کې ډسټریبیوټ شوي دي چې یو ته مونږ وو آی سی اف یا انټراسیلولر فلویډ او بل دی ای سی اف. په ډایریا کې که د چلډرن وي که ایډلټ ډایریا وي، په دې کې فلویډ لاس یا د مایعاتو زیا هغه د ای سی اف یا د ایکسټراسیلولر فلویډ نه رامنځته کېږي. او چې د ای سی اف نه فلویډ او الکترولایټ لاس شي، دغه حالت ته مونږ وو ډي هایډریشن. ای سی اف بنیادي ډېر کمپارټمنټ لري، خو په ډایریا کې چې مونږ به هغې ته بار بار یو قسم ته راګرځو، مونږ دپاره تر ټولو امپورټنټ کمپارټمنټ هغه دی پلازما. مونږ به ډیهایډریشن کلاسیفای کوو په پلازما کې د سوډیم د کنسنټریشن د نګاه نه. په پلازما کې نارملی سوډیم یا موږ داسې ویلی شو چې په ایکسټراسیلولر فلویډ کې نارملی سوډیم د هغې کنسنټریشن وي 140 ملي ایکویلنټ پر لیټر. نو اوس راځو دغې کنسنټریشن د نګاه نه موږ ډیهایډریشن کلاسیفای کوو په ډایریا کې چې څو قسم ته ډیهایډریشن رامنځته کېږي. نو د سوډیم د کنسنټریشن د نګاه نه ډیهایډریشن بنیادي درې ټایپس یا درې ډولونه لري، چې یو ته موږ وو آیزو نیټریمیک ډیهایډریشن، بل ته وو هایپو نیټریمیک ډیهایډریشن او بل دی هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن. آیزو نیټریمیک ډیهایډریشن داسې ډیهایډریشن دی چې په دې کې به فلویډ او الکترولایټ لاس کېږي، خو په پلازما کې به د سوډیم کنسنټریشن هغه 140 ملي ایکویلنټ پر لیټر دغه به وي، دې نه به نه کم وي نه به زیات وي، یعنی within normal range به وي کنسنټریشن د سوډیم ان پلازما. بل قسم ډیهایډریشن هغې ته ویل شي هایپو نیټریمیک ډیهایډریشن. هایپو نیټریمیک ډیهایډریشن داسې قسم د ډیهایډریشن دی چې په هغې کې به د سوډیم کنسنټریشن په پلازما کې د نارمل یعنی 140 نه به کم وي. وروسته راځم چې دا چې کم وي کم اغېزې یا افیکټس وي. دریم قسم ډیهایډریشن د ډایریا په ډایریا کې هغه دی هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن. لکه څنګه چې د نوم نه واضحه ده، هایپر مینه زیات یا په های اماونټ سره، نو په دې کې به د سوډیم کنسنټریشن هغه په پلازما کې د 140 ملي ایکویلنټ نه زیات وي. دلته دا خبره په ډاګه کول غواړم چې هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن دا په اصل کې په اول کې آیزو نیټریمیک ډیهایډریشن وي، خو کله چې مونږه ډیهایډریشن مریض ډیهایډریټ کېږي، مونږ هغه ته د فلویډ سره ایکزیس سالټ یعنی ډېر سالټ ورکوو. دغه ډېر سالټ په د ای سی اف کې ورو ډیپازیټ کېږي او د سوډیم کنسنټریشن په پلازما کې اپ ټو مور دین په پلازما کې په هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن کې مور دین 150 ملي ایکویلنټ پر لیټر، دې نه هم زیاتېږي. آیزو نیټریمیک ډیهایډریشن هغه تقریبا 50% اف کیسز کې چې کوم ډیهایډریشن رامنځته کېږي هغه آیزو نیټریمیک ډیهایډریشن وي. 40 to 45% کیسز کې ډیهایډریشن هغه وي هایپو نیټریمیک ډیهایډریشن، او اونلی ا سمال اماونټ یا سمال نمبر اف کیسز چې هغه 5% دي هغې کې هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن. او تھینکس ټو المایټي الله، د الله ډېر شکر دی چې هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن چې دا که چېرته دا رامنځته کېدي اټ از د موسٹ ډینجرس ټایپ اف ډیهایډریشن. نو د الله شکر دی چې دغه قسم ډیهایډریشن په ډېرو کمو واقعاتو کې رامنځته کېږي. په هایپو نیټریمیک ډیهایډریشن کې د سوډیم کنسنټریشن په ای سی اف یا ایکسټراسیلولر فلویډ کې کم وي. دا سیل دی، سیل په داخل کې فلویډ هغې ته موږ انټراسیلولر فلویډ وو.
نو د هایپونیټریمیک افیکټ په سیل باندې شوی که چیرته هایپونیټریمیک ډیهایډریشن وي نو چې کوم سیلز موجود دي په هغې باندې به افیکټ شوي دا چې سوډیم په ایکسترا سیلولر فلویډ کې کم دی نو او په د سیل په داخل کې د پارټیکلز کنسنټریشن یا هغې ته چې موږ سلیوټ کنسنټریشن و هغه زیات دی نو دا د انټراسیلولر چې کوم پارټیکلز دي دا به اوبه ځان طرف ته څنګه کوي اټریکټ کوي نو د واټر یا د اوبو مومنټ به د ای سی اف نه آی سی اف طرف ته وي څومره چې دا هایپونیټریمیک ډیهایډریشن زیات وي څومره چې د سوډیم کنسنټریشن کم وي دومره به ډیر فلویډ یعنی واټر به انټراسیلولر سپیس ته یا د سیل داخل ته به داخليږي دې په نتیجه سره وځي سویلینګ دا سیل به ورو په ورو د فلویډ اکیومولیشن یا د فلویډ د جمع کېدو د وجې ورو سویلپ کیږي ها راځو هایپرنیټریمیک ډیهایډریشن ته په هایپرنیټریمیک کې لکه څنګه چې د نوم نه ظاهر دی هایپر نه مراد زیاته او نیټریمیک نه مراد سوډیم ان بلډ یا ای سی اف ها نو په دې کې د سوډیم کنسنټریشن هغه څنګه وي د نارمل نه زیات وي کله چې سوډیم کنسنټریشن د نارمل نه زیات وي په انټراسیلولر سپیس کې د سلیولر کنسنټریشن هم هغه دی فکس دلته کې د سوډیم کنسنټریشن څنګه شو زیات شو ها نتیجه به سره وځي چې دغه سوډیم دا چونکې یو اوزموټیکلی اکټیو پارټیکلز دي دا به ځان طرف ته اوبه اټریکټ کوي په انټراسیلولر سپیس کې چې کوم اوبه دي هغه اوبه به بهر ای سی اف ته د سوډیم پارټیکلز د زیاتوالي د وجې به اټکیږي یا به بهر ته راځي نتیجه به سره وځي دې سیل نه به اوبه وځي دغه سیل به ورو په ورو څنګه کېږي شرنک کېږي به ګونجې کېږي به ښه نو د هایپر نیټریمیک ډیهایډریشن په سیل باندې افیکټ هغه شرنکیج دی دې برخلاف د هایپونیټریمیک ډیهایډریشن په سیل باندې افیکټ هغه سویلینګ دی ها که سویلینګ وي که شرنکیج وي دې اینډ پوینټ یا اخري نقطه هغه څه شي دی سیل ډیت نو موږ داسې وو چې سیویر فارم اف هایپونیټریمیک ډیهایډریشن او سیویر فارم اف هایپرنیټریمیک ډیهایډریشن یوه په سیلز باندې افیکټ دا چونکې موږ عنوان پیتوجنیسیس دی نو موږ وو چې په سیل باندې افیکټ شي دی اخري ډیت سیل ډیت په رامنځته کیږي سکن ټرګر اینڈ الاستیسیټي دا د سکن دوه پراپرټیز دي چې د سکن ټرګر نه مراد دی سموثنس اف سکن یعنی د سکن سموثنس یا هموارتوب نارملی سکن هموار وي دا مو چې ټرګر لري او بل دی الاستیسیټي چې نارملی پوستکی الاستیک پراپرټی لري لچک مظاهره کوي چې ان کیس پوستکی سټریچ شي نو دا پوستکی واپس خپل حالت ته راګرځي چې هغې ته موږ الاستیسیټي وو دغه دواړه پراپرټي که سکن ټرګر دی که الاستیسیټي دی هغه په وجود کې د واټر او د فیټس د وجې وي ها اوس راځو که چېرته آیزونیټریمیک ډیهایډریشن وي یا هایپونیټریمیک ډیهایډریشن وي نو په دې دواړو پراپرټي باندې څه اثر دی په دې دوه قسمه د ډیهایډریشن کې هم سکن ټرګر هم الاستیسیټي هغې باندې بد اثر کیږي هغه افیکټ کیږي نو دغسې پیشنټ یا دغسې ماشومان چې که هغه آیسونیټریمیک ډیهایډریشن ولري یا هایپونیټریمیک ډیهایډریشن ولري نو یو خو د سکن هغه به نارمل ټرګر بن لري یو قسم ته دا باسې پنچ سکن به وي دویمه دغه چونکې الاستیسیټي لاس کړې ده نو که پوستکی سټریچ شي دغه پوستکی به نارمل خپل حالت ته زر نه راګرځي ها که چېرته هایپرنیټریمیک ډیهایډریشن وي هایپرنیټریمیک ډیهایډریشن د اولو دوه ډیهایډریشن ته دوی په مناسبت دا ډیر زیات خطرناک دي وجه دغه ده چې په هایپرنیټریمیک ډیهایډریشن کې په ای سی اف کې سوډیم کنسنټریشن هغه ډیر زیات وي سوډیم کنسنټریشن څنګه وي ډیر هاي وي د نارمل نه ما وی چې مور دین 150 ملي ایکویلنٹ پر لیټر وي نو دا انټراسیلولر فلویډ نه واټر اټریک کوي
ایکسترا سیلولر فلویډ ته. مونږ ته چې اکثر ډیهایډریشن په کلینیکل ګراوند باندې معلومیږي نو دغه ECF کې چې کله فلویډ یا د واټر کنسنټریشن یا مقدار کم وي نو مونږ ته وو چې مونږ مریض ډیهایډریټډ دی. خو که چېرته داسې وي چې سوډیم دلته کې ډیر وي، واټر د انټراسیلولر سپیس نه بهر ته راشي، نو دلته چې کوم د ډیهایډریشن په عام مریض کې ساین سیمټم معلومیږي هغه کم تسترګو کیږي. نو موږ وو چې یو قسم ته موږ نه هغه ریل ډیهایډریشن هغه پټ کړی دی. دلته کې ډیهایډریشن زیات افیکټ کومه برخه کا زیات افیکټ ډیهایډریشن په سیل باندې وکړو چې د سیل د داخل نه چې کوم فلویډ دی یا واټر دی هغه بهر ته راوویستو. نو in comparison to isonatremic and hyponatremic dehydration, hypernatremic dehydration is the most dangerous one. The diarrhea in children clinical feature مونږ داسې د هغې سمري یا خلاصه پیش کولی شو چې په ډایریا کې ډیهایډریشن رامنځته شوي وي یا رامنځته کیږي او ماشوم چې ډیهایډریشن لري د فلویډ او الکترولایټ هغه لاس کړی وي، نو دغه ماشوم نور فلویډز ته ضرورت لري، دې د وجې دته د تندې احساس پیدا شوي وي. نو موږ وو چې په ډایریا کې چې ماشوم ډیهایډریشن ولري دغه ماشوم به ترسټ وي یا تندغر یا د تندې احساس به ورته وي او اوبه به غواړي. بله که چېرته ډایریا په اوایلو کې وي، ارلی سټیج کې وي، یا ډایریا مایلډ یعنی د کمې درجې وي، په داسې حالت کې ماشوم اریټیبل یعنی نارامه وي، خو دغه نارامتیا یې ډېره معمولي وي چې موږ ورته وو سلایټلی اریټیبل. خو که چېرته ډیهایډریشن ډایریا مخکې ځي هغې سره ډیهایډریشن رو پرو سیویر حالت ته اختیاروي، نو دغې ډیهایډریشن یا د ډایریا د سیویریټي د وجې ماشوم نور هم څنګه کیږي اریټیبلیټي یا هغه نارامتیا نور هم زیاتیږي. دې نه علاوه د ماشومانو انټیریور فونټنل که چېرته خلاص وي، فونټنل د ماشومانو په سکل کې سپیشلی تر 2 کالو پورې ماشومان چې وي د هغوی په سکل کې پستې برخې وي چې هغه د وخت په تېرېدو سره مختلفې پستې برخې په مختلف وختونو کې خپلو کې سره ورځي او کلکېږي. په دې کې چې تر ډېره وخته پورې کلاو پاتې کېږي هغه انټیریور فونټنل چې د سر په دې برخه کې وي او دا تقریبا تر 18 میاشتو پورې کلاوي، 18 میاشتو پورې دغه بیا ورځي کلکېږي دوباره. نو که چېرته دغه ماشومان په دغه عمر کې وي دغه انټیریور فونټنل یې اوپن وي، شرط به څه وي چې که دغه اوپن وي که دا ان کیس چې اوپن وي نو په هغه حالت کې به دغه انټیریور فونټنل هغه به ډیپریس شوي وي، هغې به ډیپریشن رامنځته شوي وي یعنې ژورې شوي به وي چې موږ د لاس په وړلو سره هم دغه فیل کولی شو او په سترګو باندې هم موږ کتی شو. د دې نه علاوه د ډیهایډریټډ ماشوم که موږ سترګو ته وګورو نو سترګې د ډیهایډریشن د وجې ژورې شوي وي چې هغې ته موږ وو سنکن آیز. که د ډیهایډریټډ ماشوم موږ خولې ته وګورو، په خوله کې ژبه او انر ساید اف د ماوث یو خولې چې کوم داخلي سطحه ده هغه به څنګه وي، هغه به ډرای یا به خشک وي. موږ ویو چې په ډایریا کې په سټولو کې پوټاشیم لاس کېږي، بالخصوص په هغه ماشومانو کې ویلو چې هغه مالنوټریشن لري. خو که عام ماشومان هم وي چې مالنوټریشن نه هم لري او ډایریا ډېرې ورځې کنټینیو وي نو د په سټول کې بیا پوټاشیم لاس کېږي او د پوټاشیم د لاس د وجې یو سیز چې هغه موږ نوټ کولی شو هغه ابډومینل ډسټنشن یا د خېټې پړسېدل دي. نو موږ وګورو چې د ماشوم دغسې ماشوم خېټه به څنګه وي، هغه به ډډه وي، هغه به پړسېدلې وي. بل ډیهایډریټډ ماشوم چې سیویر ډیهایډریشن لري د به یورین پاسینګ هغه به هغې وقفه به ډېره لینتي وي، اوږده به وي، یعنې ډېر وخت پس به ماشومه یورین پاس کوي. او که چېرته ډایریا انتهایي په سیویر حالت کې وي په دغه ټیم کې د بایکاربونیټ د لاس د وجې اسیډوسیس رامنځته کېږي او که چېرته اسیډوسیس خپل سیویر فارم ته رسېدلی وي نو دغه سیویر اسیډوسیس په بریدینګ باندې افیکټ کوي.
د ماشوم په ساه اخیستلو باندې او دې کې دوه چینجز راولي. یو دا چې دغه بریثینګ ډیپ کیږي، ژوره ساه به اخلي، او بل دا چې دغه بریثینګ به ریپیټ کیږي، یعنی زر به ساه اخلي، چې دغه خاص قسم یا دغه خاص پیټرن اف بریثینګ ته موږ کوسمال بریثینګ وو. نو دا انتهایی سیویر حالت دی چې ابډومینل ډیسټنشن موجود وي، یورین پاسینګ ایٹ لانګر انټرول وي او کوسمال بریثینګ رامنځته شوی وي. نو دا سیویر فارم دی. که چیرته په داسې حالت کې ماشوم امیجیټلی یا فل فور مینج نشي، دا ریهایډریټ نشي، نو دغه ماشوم موږ نه ډیر زر خپل ژوند د لاسه ورکوي، چې هغې ته موږ اصطلاح استعمالو سکمب ریپیډلی، یعنی ډیر زر دغه ماشومه ایکسپایر کیږي یا مړ کیږي.